أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نن زمونږ د 10th کلاس د فزیکس د پارانال لیسن نمبر 40 دی او نن به مونږه نومیریکل کوېسچنز چې په ایکسرسایز کې ورکړي دي دغه به کوو. دې کې اولنی پرابلم دی 1.5 سنټیمیټر های آبجیکټ. نو تاسو ګیون ډیټا چې کلم لیکئ نو سټپ بای سټپ کوېسچن ګورئ او د هغې نه ډیټا لیکئ. دا هایټ آف د آبجیکټ دی. هایټ آف د آبجیکټ مونږه اچ ناټ او دا یې مونږ له راکړی دی 1.5 سنټیمیټر. is placed 20 centimeter from a concave mirror. The distance of the object تاسو له درکړی 20 سنټیمیټر او mirror زموږ سره concave دی with radius of curvature 30 سنټیمیټر. یې موږ له راکړی 30 سنټیمیټر. د کنکیو میرر د پاره ریډیس اف کرویچر به پازیټیو اخلو او د کنویکس میرر د پاره به ریډیس اف کرویچر نیگیټیو اخلو. نو دا زموږ سره پازیټیو. determine the position of the image required position of the image یعنی DI distance of the image دا مونږ ته معلومول دي او دویم پکې at size یعنی height of the image دا معلومول دي. also draw the ray diagram او ورسره ray diagram ورسره هم راښکودل دي. د ډي آی معلومولو لپاره موږ ته ډي ناټ او فوکل لینث پکاري. نو ډي ناټ زموږ څه شته خو فوکل لینث په دې کې موږ ته نه دی راکړی. خو فوکل لینث موږ د ریډیس اف کرویچر آر نه معلومولی شو. ریډیس اف کرویچر آر چې موږ په 2 باندې ډیوایډ کړو نو دقه زموږ سره فوکل لینث دي. نو اول به موږ فوکل لینث معلوم کړو چې اف زموږ سره د آر بائی 2 برابر دی. آر زمونږ سره 30 سنټیمیټر دی ډیوایډ بائی 2 دا به 15 سنټیمیټر شي. فوکل لینث چې مونږه معلوم کو نو بیا یوزنګ میرر فارمولا 1/f equal to 1/di plus 1/d naught. دا 1/d naught تی دی خوا راواړوئ نو 1/f minus 1/d naught برابر به د 1/di شي. هلته به 1/di په خپل سایډ پاتې شي 1/d naught هم تی راواړو. د دې دوانو LCM واخلئ نو f ډي ناټ دا د دی LCM شو. دا چې په اف باندې ډیوایډ کو اف به ختم شي ډي ناټ به پاتې شي هغه د 1 سره ضرب نو ډي ناټ ماینس اف ډي ناټ په ډي ناټ باندې ډیوایډ کړئ ډي ناټ به ختم شي اف به پاتې شي د 1 سره ضرب شي نو اف او دا به زموږ سره برابر شي د 1/di. دا 1/di که موږ دې سایډ ته کو او دا 1 سایډ هغه طرف ته ولیکو رایټ سایډ ته نو دا زموږ سره ساین په دې کې نه چینج کیږي بلکې موږ داسې کولی شو چې ټوټلی دا سایډ زه دې خوا ولیکم او دا سایډ هغه طرف ته ولیکم. یا موږ داسې ویلی شو دا ډي آی دلته په ډیویژن کې دی نو د دغه نه چې دلته راوړي نو په ضرب کې به ولګي د دې سره او دا اف ډي ناټ دلته په تقسیم کې دی دا چې هلته اړو نو هلته به بره په ضرب کې ولګي او دا ډي ناټ ماینس اف دلته په نیومریټر کې دی نو هلته به په ډینامینیټر کې ولګي. ډي ناټ ماینس
एफ. اوس په دې کې ویلیوز پوټ کړئ نو डी आई با زمونږ سره برابر شي اف डी ناٹ. اف یې مونږ معلوم کړو چې 15 سانتي میټر دی او डी ناٹ دوی را کړی دی چې 20 سانتي میټر دی ډیوایډ بای डी ناٹ ماینس اف یعنی 20 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर. 15 और 20 ضرب कई नौ दाबा 300 और सेंटीमीटर स्क्वायर और डिवाइड बाय द 20 सेंटीमीटर ना 15 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कई नौ दाबा जमंग सरा 5 सेंटीमीटर शी 300 पर 5 बाने डिवाइड कई नौ 60 बशी और सेंटीमीटर बरा 2 पेरी सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर और लांदी यौ पेरा नौ बरा यौ पेरा सेंटीमीटर पातिशी 60 सेंटीमीटर. बिया बल मुंगता हाइट ऑफ द इमेज मालूम वल्दी हाइट ऑफ द इमेज द इक्वेशन याद साथई चे एच आई ओवर एच नॉट इज इक्वल टू माइनस डी आई ओवर डी नॉट. एच आई ओवर एच नॉट जमीन से बराबरी द माइनस डी आई ओवर डी नॉट. पदी के मंगता हाइट ऑफ द इमेज मालूम दी नो एच आई बा जमीन सरा बराबर शी माइनस डी आई ओवर डी नॉट एन टू एच नॉट. दा एच नॉट दलता डिवीजन करे आगा साइड त चवाड़ो नाल तब मल्टीप्लिकेशन की बोलेगी माइनस द डी आई वैल्यू मंगा मालूम अकड़ा 60 सेंटीमीटर. द डी नॉट वैल्यू दिवरा खड़ेदा 20 सेंटीमीटर दे और द एच नॉट वैल्यू हम दिवरा खड़े 1.5 सेंटीमीटर. 20 और 60 दा बद यौ बल सरा कट शी नो 3 बा पाती शी और 3 बा द 1.5 सरा ज़रब शी नो 4.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पाती शो दा बद यौ बल सरा कट शू नो दा जमंग सरा माइनस 4.5 सेंटीमीटर. नेगेटिव साइन मंग तदा खाई चे एच दे मतलब एम एच दे आगा जमंग सरा उल्टा दे द नेगेटिव साइन सिर्फ मतलब दगा दे और दब जमंग सरा मैग्नीफाइड पता मंग तदा देना लगी चिकला जमंग सा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 1.5 दे और हाइट ऑफ द इमेज 4.5 दे न चले कम यो हाइट से वाले नो आगा बगाटी नो दलता ऑब्जेक्ट वर्कोटे दे और इमेज दे आगा जमंग सरा घट दे 4.5 दगती घट दे. बल डायग्राम वही डायग्राम द देर पार रख कौदल दी नो परस का दा जमंग सरा यो मिरर दे और द दे फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर बानी द दे फोकल लेंथ दे देता डी नॉट पर 20 सेंटीमीटर दे मतलब द एफ ना अखवा देता 15 सेंटीमीटर दाशो और 5 पसी नोर वाखली नो दगजे जमंग सरा द दी पोजीशन शो द देना दो रेज पास के यौ पैरेलल लाड़ा नो आगा बिया दो फोकस न पास कीगी और बल द फोकस न कता सो पास कवई और कद दे अप द पोल छोरत मंगवायु लेंस के ऑप्टिकल सेंटर वर्त वही दल तवर्ता पोल वही जियोमेट्रिक सेंटर द पोल सरा टकराव कई नो दा च प सुमरा एंगल बानी दगल त टकराव शो पावमरा एंगल बदा दे फराजी नो दल तब जमंग स तकरीबन दा मेलावीगी नो दा जमंग सरा इन्वर्टेड इमेज जोड़ीगी
او په سایز کې به د ابجیکټ نه غټي. Problem number 2 په دې کې موږ لا راکړي a candle of height 8 centimeter given height of the object 8 centimeter is located at a distance of 300 millimeter from a convex mirror. Mirror زموږ سره convex دی او distance of the object 300 millimeter. نو دا سنټیمیټر ته واړوئ، دا به زموږ سره 30 سنټیمیټر شي، په 10 باندې ډیوایډ شو. Its virtual image is formed behind the mirror at a distance of 3 centimeter. Distance of the image DI دا زموږ سره -3 سنټیمیټر. دی ور سره ماینس ساین نه دی لګولی، خو کلم چې تاسو ډسټنس اف د ایمیج اخلی د ورچوال ایمیج دپاره، نو د ورچوال ایمیج دپاره به ډسټنس زموږ سره نیګیټ وي، د ریل دپاره پازیټیو، د ورچوال دپاره ډسټنس چې دا به نیګیټ وي. فرام د ورټکس فایند د فوکل لینث اف د میرر ریکوایرډ یو فوکل لینث معلومول دي او بل اینڈ هایټ اف د ایمیج HI دا موږ ته معلومول دي. فوکل لینث معلومولو لپاره چې موږ سره D0 او DI نو موږ HIF چې دی دا معلومولی شو using mirror equation. 1/f equal to 1/di plus 1/d0. 1/f به زموږ سره برابر شي د دې دواړو LCM، نو di/d0 دا زموږ سره د دې LCM شو. دا LCM چې په دې ډیوایډ کو DI به ختم شي، D0 به پاتې شي، D0 به بره ضرب شي، دا بیا په دې ډیوایډ کوي، D0 به ختم شي، DI به بره ضرب شي، دواړه الټه کوي، نو دا به F بټه 1، نو بټه 1 ته ضرورت نشته، او دا به بره DI D0 ډیوایډ بای D0 پلس DI. د DI ویلو -3 سنټیمیټر او د D0 ویلو 30 سنټیمیټر ډیوایډ بای D0 ویلو 30 سنټیمیټر او پلس DI د DI ویلو -3 ده، نو دلته پلس ماینس، نو پلس ماینس په ځای تاسو ماینس بس ولګئ 3 سنټیمیټر. پلس ماینس چې په یو ځای باندې دواړه ساین راشي، نو د هغې نه زموږ سره ماینس ساین جوړیږي. دا دواړه چې موږ ملټیپلای کړو، نو 30 ضرب 3 دا به -90 شي او سنټیمیټر سکویر ډیوایډ بای د 30 نه 3 لرې کوي، نو دا به زموږ سره 27 سنټیمیټر شي. 90 ډیوایډ کوي په 27 باندې، 90 ډیوایډ بای 27 دا 3.33 دا به زموږ سره -3.33 سنټیمیټر. دا زموږ سره
د دې فوکل لینث شو. بیا دویم موږ ته هایټ اف د ایمیج معلومول دي. دا فارمولا یاد ساتئ چې اچ آی اوور اچ ناٹ دا زموږ سره د ماینس ډي آی اوور ډي ناٹ. په دې کې موږ ته هایټ اف د ایمیج اچ آی معلومول دي. اچ ناٹ دلته ډیویژن کې اخوا چاړو نو هلته په ضرب کې لګي ماینس ډي آی اوور ډي ناٹ انټو اچ ناٹ ماینس ډي آی زموږ سره ماینس 3 دی انټو اچ ناٹ موږ له راکړی 8 ډیوایډ بای ډي ناٹ موږ له راکړی 30. نو دا ماینس ماینس پلس ساین بشي او 8 تینا 24 او 24 بیا په 24 ډیوایډ بای 30 دا زموږ سره 0.8 هایټ اف د ایمیج زموږ سره پازیټیو راغی. د دې مطلب دا دی چې ایمیج چې دی هغه ایریکټ دی اپرایټ دی. او سایز حوالې سره که موږ وګورو نو هایټ اف د آبجیکټ 8 سینټي میټر دی او هایټ اف د ایمیج 0.8 سینټي میټر دی. مطلب ډیر زیات ورکوټ دی د آبجیکټ په لحاظ سره. نو کنویکس میرر زموږ سره چې کوم ایمیج جوړوي هغه ډیمینش دی یا ریډیوس دی یا سمال ان سایز دی. Problem number 3. Calculate the speed of light in zircon with index of refraction. په دې کې given موږ له راکړي دي refractive index د زرکان یا زرقون چې ورته وایي اردو کې د دې لپاره refractive index 1.923. To replicate diamond. Now calculate the speed of light. موږ ته پکې required speed of light v موږ ته معلومول دي او دلته تاسو په given کې د ځان لپاره لیکلی شئ چې په ویکیوم کې زموږ سره speed of light چې کوم دی هغه 3 into 10 power 8 meter per second. وی موږ ته معلومول دي using solution کې به ولیکئ using the relation. دا ریلیشن چې n زموږ سره برابري د c اوور وی ریفریکټیو انډیکس د لپاره بنیادي کومه فارموله چې وه c اوور وی دې خوا راواړوئ n اخوا واړوئ نو وی به برابر شي د سی اوور ان. ویلوز پکې پټ کړئ نو وی به برابر شي سی ویلو ویلاسټي اف لایټ ان ویکیوم نو هغه 3 into 10 power 8 meter per second او د ان ریفریکټیو انډیکس د دې لپاره 1.923
923 دا به ډیویژن وکئ. که ستاسو سره ساینټیفیک کیلکولیټر وي نو بیا خو ډایرکټ دا بره نمبر او ډیوایډ به یې دا ډینامینیټر کې چې څه دي. که فرض که ساینټیفیک کیلکولیټر نه وي نو بیا دا 3 ډیوایډ کوي په 1.923 باندې او ضرب 10 پاور 8 ورسره ولګوئ. نو دا به زموږ سره شي 3 exponent 8 divided by 1.923 دا 156006240 دا چې کله تاسو ساینټیفیک نوټیشن ته اړوئ نو د هغې دپاره دلته په دې کې بټن شته دی. دا به ستاسو سره شي 1.56 into 10 power 8 meter per second. دا دریم کوېسچنو. اوس څلورم نمبر चार नंबर के a light ray strikes an air water surface at an angle of 46 degree with respect to the normal. theta تاسو له درکړې ده 46 degree او دا theta I angle of incidence. The refractive index of water is 1.33. n زمونږ سره د refractive index د water د پاره ورکوټه W ورسو ولیکم 1.33. Find the angle of refraction when the direction of the ray is from air to water, B from water to air. په دوانو صورت کې تاسو د دې لپاره angle of refraction معلوم کړئ. ریکوایرډ زمونږ سره تیټا آر معلومول دي. یو په هغه صورت کې چې فرام ایر ټو واټر چې کله ray of light enters from air to water او بیا تیټا آر معلومول دي چې کله ray of light enters from water to air. دا د A دپاره دا د B دپاره. اوس دلته مونږه سنیلز لا ویلې وه n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2. دلته یو n خو تاسو له درکړی بل n د ایر دپاره. د ایر دپاره ریفریکټیو انډیکس مونږه تقریبا د 1 برابر دی 1.001 دی خو تقریبا مونږه 1 اخلو. سولوشن کې به ولیکئ یوسینګ Snell's law. Snell's law زمونږ سره داسې وه چې n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2. په دې کې مونږ ته sin theta 2 معلومول دي.
یعنی دا دویم میډیم چې کوم کې انګل جوړیږي انګل اف ریفریکشن نو دغه موږ ته معلومول دي نو ساین تیټا 2 موږ ته اول پکار ده زه به ساین تیټا 2 په دغه خپل سایډ پاتې کوم n2 به تې دې خوا راواړو نو n1 ساین تیټا 1 ډیوایډ بای n2 به شي n1 ساین تیټا 1 ډیوایډ بای n2 هلته ضرب کې دی خو راواغوښته ډیویژن کې ولګېده د دې لپاره n1 اولنی چې کوم میډیم دی په کوم کې چې انګل اف انسیډنس دی نو هغه زموږ څه ایر دی د ا دپاره putting values نو ساین تیټا 2 دا به زموږ سره برابر شي n1 زموږ سره 1 دی او ساین تیټا 1 د 46 ډیګري او ډیوایډ بای n2 د n2 ویلو 1.33 د دې کلکولیشن چې موږ وکړو اول تاسو کلکولیټر باندې د ساین 46 ویلو واخلئ ساین بټن وهئ بیا 46 وهئ نو دا 0.79 شو بیا دا ډیوایډ کړئ په 1.33 باندې د دې نه 0.541 دا ساین تیټا 2 دپاره ویلیو شو تیټا 2 به زموږ سره د څه برابر شي دا ساین دی خو نه چې هغه سایډ ته موږ اړو نو هغه طرف ته به ساین انورس لګي 0.541 به پسې بیا ولیکئ د ساین انورس لپاره کلکولیټر کې د شفت والا بټن به اول ووهئ بیا د ساین والا بټن ووهئ نو ساین انورس به ولیکلی شي بیا 0.541 د دې نه به انګل معلوم شي 32.7 او ډیګریز دا په ډیګریز کې موږ ته انګل معلوم شو اوس دویم کیس چې کله ری اپلایډ د واټر نه ایر ته انټر کیږي نو په دغه صورت کې بیا موږ ته انګل اف ریفریکشن معلومول دي زه به ترې دا خړ کړمه په دغه ځای کې به اوس چې کله زموږ سره د ایر نه د اوبو نه د واټر نه ایر ته دغه داخلیږي ری اپلایډ داخلیږي نو بیا په دې کې چې موږ ویلوز پټ کوو په دې کې موږ ته ساین تیټا 2 معلومول دي دویم انګل اف ریفریکشن چې کوم دی خو اوس په هغه ایر کې چې کوم انګل اف ریفریکشن جوړیږي دلته زموږ سره n1 وس دا کم زرکان دا زرکان نه دا زموږ سره د واټر دپاره د واټر دپاره چې کوم n دی 1.33 n2 ساین تیټا 1 زموږ سره دقه 46 وس دا دلته انګل اف انسیډنس دی او ډیوایډ بای n2 دویم چې کوم میډیم دی نو هغه زموږ سره ایر دی نو ډیوایډ بای 1 نو ساین تیټا 2 به زموږ سره برابر شي ساین 46.79 شو او دا به ملټیپلای کو په 1.33 سره 0.95 تیټا 2 به زموږ سره برابر شي ساین به خوا واړو نو ساین انورس 0.95
د دې به اوس ساین انورس واغستی شي نو دا به 73.1 ډیګري. نو کله چې دا اوبونه ری اپلایډ داخلیږي ایر ته او انګل اف انسیډنس په اوبو کې 46 سي نو په هوا کې به انګل اف ریفریکشن 73.1 ډیګري. Question number 5. An optical fiber is made from flint glass with index of refraction 1.66. Given mangla rakadi di refractive index mangla 1.66 او دا flint glass دی نو دې سبا زور کوټه F ولیکم and is surrounded by a cladding made of crown glass with index of refraction 1.52 او دویم مونږ لره کړی دی refractive index 1.52 او دا crown glass دی نو د دې سره به C ولیکو. What is the critical angle? Theta C required the required مونږ ته theta C معلومول دي. critical angle چې کله د ډینسر میډیم نه ریرر میډیم ته لایټ داخلیږي نو هغه په ډینسر کې هغه انګل د کم لپاره چې په ریرر میډیم کې انګل اف ریفریکشن 90 ډیګریز دي نو دغه ډینسر میډیم کې چې کم انګل اف انسیډنس دی دغه ته بیا کریټیکل انګل وایي. That angle in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree is called critical angle. دلته به د critical angle لپاره مونږه سنیلز لا هم استعمالولی شو خو مونږه یو ایکویشن داسې ویلو چې ساین تیټا سی زمونږ سره برابر دی د n2 ډیوایډ بای n1 او د سنیلز لا نه مونږ دا ډیرایو کړی n2 ډیوایډ بای n1 ساین تیټا سی به زمونږ سره برابر شي n2 دا کم سیکنډ میډیم چې دی ریرر میډیم د دغه لپاره ویلو نو ریرر میډیم په دې کې زمونږ سره 1.52 دی دا 1.52 ډیوایډ بای n1 چې هغه 1.66 دی. یاد ساتئ د ریرر میډیم دا به بره په نیومریټر کې لیکئ او د ډینسر میډیم دا به په لاندې ډینامینیټر کې لیکئ ځکه چې د ډینسر نه ریرر طرف ته لایټ انټر کیږي نو په دغه صورت کې بیا n1 اولنی میډیم یعنی ډینسر میډیم دپاره او n2 د ریرر میډیم دپاره چې ورپسې کوم سرفیس دی د ریرر په دې کې ساین تیټا سی به زمونږ سره برابر شي 1.52 دا به مونږه ډیوایډ کړو ډیوایډ بای 1.66 نو دا به زمونږ سره شي 0.91 اوس تیټا سی چې مونږه معلومو ساین به اخوا واوړي نو هلته به ساین انورس of 0.915 د دې لپاره تاسو ساین انورس واخلئ شیفت بیا به ساین ووهئ نو ساین انورس به راواوړي دا به زموږ سره 66.3 ډیګریز په ډیګریز کې به زموږ سره دا انګل جوړ شي. Problem number 6. Suppose the book pages held 7.5 centimeter from a concave lens
लेंस زمونږ سره کنکیو دی د کنکیو لینس د پاره نه فوکل لینث نیگیټیو او د کنویکس لینس د پاره فوکل لینث پازیټیو دلته ډیسټنس اف د ایمیج ډیسټنس اف د ابجیکټ مونږ لا را کړی دی डी ناٹ 7.5 سنټیمیټر دا کم د بوک پیج چې دی دغه زموږ سره دغه شو د ابجیکټ شو د هغې ډسټنس یې موږ له راکړی 7.5 سنټیمیټر د دې لپاره فوکل لینث یې راکړی دی دیو 10 لیکلی دی خو دا -10 ماینس به ورسه لیکئ د کنکیو دپاره کنکیو لینس دپاره فوکل لینث چې هغه زموږ سره نیګیټیو and convex lens of focal length د دې سره دیو ماینس لیکلی دی خو د دې دپاره +10 دا غلط شوي دي الټی لیکلی دي what magnification is produced in each case په دواړه کیس کې magnification of convex او magnification of concave دا موږ ته معلومول دي دا فوکل لینث زموږ سره د کنکیو دی او دا د کنویکس دی دلته डी ناٹ او اف یې موږ له راکړي دي نه د دې نه موږ डी آی ډسټنس اف د ایمیج معلومولی شو کله چې ډسټنس اف د ایمیج موږ معلوم کړو نو د هغې نه پس بیا موږ میګنیفیکیشن معلومولی شو ځکه چې میګنیفیکیشن زموږ سره डी آی ماینس डी آی ور डी ناٹ په دغه طریقه باندې موږ معلومولی شو نو اول به تاسو डी آی معلوم کړئ first we find di now using lens equation 1 over f equal to 1 over di plus 1 over d naught مونږه डी آی معلومو نو डी آی دغه به په خپل سایډ باندې پاتې کړو دا 1 over डी ناٹ به دې خوا راوړو 1 over f minus 1 over डी ناٹ دا به برابر شي د 1 over डी آی د دې دواړو LCM واخلئ نو f डी ناٹ دا په دې ډیوایډ کې f ختم डी ناٹ پاتې هغه به د x ضرب شي دا په دې تقسیم کې डी ناٹ ختم f به پاتې شي هغه به ضرب کوي 1 over डी آی دواړه الټه کوي نو دا डी آی به بره ولګي نو موږ به دې ځای ته ولیکو ون سایډ چې موږ بدلو نو هغې سره ساین نه چینج کیږي او اف डी ناٹ به په نیومریټر کې شي او ډیوایډ بای डी ناٹ ماینس اف په دې ایکویشن کې چې اوس موږ د یو لینس دپاره بیا د بل لینس دپاره فار convex lens the convex lens the para putting values for convex lens the convex lens the para چې موږ values put کو نو डी آی با زموږ سره برابر شي اف डी ناٹ نو د convex د para زموږ سره 10 سنټیمیټر 10 n2 f डी ناٹ د دې لپاره 7.5 او ډیوایډ بای डी ناٹ ماینس f डी ناٹ زموږ سره 7.5 دی او ماینس f د دې فوکل لینث د کنویکس لپاره 10 راکړی دی نو 10 او 7.5 دا دواړه چې ضرب شي نو 75 بشي او ډیوایډ بای د 7.5 نه 10 سبټریکټ کوي
نو دا به 2.5 شي with negative sign. دا د کنویکس د لپاره موږ کیلکولیشن کوو. نو 75 به اوس موږ ډیوایډ کو په 2.5 باندې. نو دا اشاریه په ځای به بره صفر ولګي او 25 3 75 او 0 نو ماینس 30 سنټیمیټر. نیگیټیو ساين موږ ته دا ښایي چې ایمیج زموږ سره دغه دی چې کله ډسټنس اف د ایمیج زموږ سره نیگیټیو نو دا د ورچوال ایمیج سمبل دی. نو دا زموږ سره ورچوال ایمیج جوړی او ماینس 30 سنټیمیټر. اوس د دې لپاره موږ میګنیفیکیشن معلومو. نو ام زموږ سره ماینس ډي آی اوور ډي ناٹ. ډي آی زموږ سره معلومم کو ماینس 30 او ډیوایډ بای ډي ناٹ. دی موږ له راکړی دی چې 7.5 سنټیمیټر خو به ختم شي. ماینس 30 نو دغه به پلس 30 شي او بیا به موږ ډیوایډ کو په 7.5 باندې. 30 divided by 7.5 دا به 4 plus 4 به دی میگنیفیکیشن شي. د پازیټیو مطلب دا دی چې ایمیج زموږ سره ایریکټ دی، نیغ دی. دغه په لحاظ سره د ابجیکټ په لحاظ څنګه چې ابجیکټ دی هغه شان ایمیج هم زموږ سره ایریکټ دی، اپرایټ دی. بیا مونږ د دویم کنکیو د پاره اوس معلومو. فار کنکیو لینس د کنکیو لینس د پاره डी आई با زمون سره برابر شي एफ डी नॉट. एफ زمون سره ماینس 10 سنټیمیټر او डी نॉट اقا 7.5 دی ډیوایډ بای डी नॉट ماینس एफ डी नॉट 7.5 دی او ماینس اف د اف ویلو زموږ سره ماینس 10 ده. دا د کنکیو د پاره اوس مونږ کوو. ماینس 10 او 7.5 چې ملټیپلای شي دا به زموږ سره 75 او سنټیمیټر سکویر. د 7.5 سره جمع کوي ماینس ماینس نو پلس 10 بشي نو 10 او 7.5 نو دا به 17.5 سنټیمیټر. اوس به د دې ډیویژن مونږ وکړو 75 ډیوایډ بای 17.5 نو د دې نه 4.28 ماینس 4.28 او سنټیمیټر. یو سنټیمیټر د یو سره کټ شي یو سنټیمیټر بره پاتې کیږي نو هغه به دې سره ولګي. ډسټنس اف د ایمیج زموږ سره چې کله نیگیټیو نو مطلب دا چې دا زموږ سره ورچوال ایمیج جوړي. نو ایمیج زموږ سره ورچوال دی او 4.28 سنټیمیټر فاصله باندې دی. اوس د دې میگنیفیکیشن ام زموږ سره برابري د ماینس डी आई اوور डी ناٹ. ماینس डी आई ویلو مونږه معلومه کړه چې هغه 4.28 سنټیمیټر او ډیوایډ بای डी ناٹ زموږ سره 7.5 سنټیمیټر. نو دا به مونږه ډیوایډ کو
डी آی سره یو علامت منفي دام دی نو دغه به دواړه چې ملټیپلای شي پلس به تی جوړ شي او 4.28 ډیوایډ بای 7.5 دا 0.57 او د دې سره به ساين پازیټیو ولیکئ چې د دې مطلب دا دی چې امیج زمونږ سره ایریکټ دی اپرایټ دی او کنکیو زمونږ سره جوړی ایریکټ یا اپرایټ امیج جوړی کنویکس لینس چې دی نو هغه یو کیس داسې جوړیږي چې کله د فوکل لینز نه دننه یعنی د فوکل لینز د فاصلې نه په کمه فاصله باندې ورته موږ ابجکټ کیدو نو د هغې ورچوال امیج چې هغه اپرایټ امیج جوړوي او د دغه علاوه نور انورټډ جوړوي او ریل جوړوي او کنویکس لینس چې دی نو هغه هر ځای کې که تاسو ورته ابجکټ دی خو صرف ورچوال او ایریکټ امیج جوړیږي Question number 7. Golali is viewing a flea using a magnifier with focal length. Focal length mungla rakhade de given ki f is equal to 3.0 centimeter. If her near point is n equal to 25 centimeter. Then calculate the maximum magnification she can get. No mungta magnification malumawal di او دغه زمنګ سره unknown دی maximum magnification مونږه چې کله میګنیفاینګ ګلاس د پر فارمولا ویلې وه نو دوه فارمولې مونږه لیکلې وې یو داسې وه چې m is equal to n over f او بل وه n over f plus 1 چې په 25 سنټیمتر فاصله باندې امیج اینی نو د هغې دپاره n over f plus 1 نو میکسیمم میګنیفیکیشن په دغه صورت کې حاصلیږي نو دلته به مونږه د for magnifying glass magnification زمونږ سره د n over f plus 1 n زمونږ سره 25 او f چې دی هغه 3 او plus 1 به ورسه بیا جمع کو نو 25 با ډیوایډ کو په 3 باندې دا به 8.33 شي او بیا به ورسه 1 جمع کو نو 9.33 بشي 9.33 یعنی 9 چنده غټ امیج به دا حاصلولی شي last question چې دی 8 نمبر problem number 8 a telescope has a magnification of 40 the telescope د پاره magnification موږ لرا کړه په given کې magnification m زمونږ سره فارمولا داسې وه چې ماینس اف ناٹ اوور اف ای چې هغه زمونږ سره برابر دی د 40 and a length of 1230 millimeter length چې کوم دی L هغه زمونږ سره د اف ناٹ پلس اف ای دواړه فوکل لینس چې د دواړه لینس جمع کو نو دغه زمونږ سره د 1230 millimeter
نو دا هم دغه ته واړوئ اف ناٹ پلس اف ای دا به زموږ سره د 123 سنټي میټر بشي. دا موږ لا په ملي میټرز کې را کړی دی، نو دا به موږ سنټي میټرز ته کنورټ کړو. که تاسو دغه شانم واخلئ ځکه چې بله ویلیو پکې زموږ سره په دغه کې نشته، په سنټي میټرو کې بله ویلیو نشته، نو د دې وجې نه د دې کنورټ کول ضرورت نشته. جواب به زموږ سره په ملي میټرز کې راځي. required find the focal length f naught مونږ ته معلومول دي او اف ای معلومول دي. د ابجیکټو او د آی پیس دواړو دپاره فوکل لینث دا معلومول دي. دلته ستاسو سره ماینس اف ناٹ ور اف ای دا د 40 برابر دی. که دې له زه ایکویشن 1 ورکمه او دې یو له equation 2 ورکم. from equation 1 دلته به ماینس اف ناٹ ور اف ای او د دې 40 سره به هم تاسو نیگیټیو ساين لازما لیکئ، ځکه چې میګنیفیکیشن د دې چې زموږ سره کم میګنیفیکیشن دی نو هغه به په نیگیټیو کې راځي. د ټیلیسکوپ دپاره به میګنیفیکیشن په نیگیټیو کې انورټډ ایمیج چې فاینل ایمیج مونږ ته ښکاري هغه انورټډ ښکاري، نو دا نیگیټیو ساين به له دواړو نه ختم شي. دا اف ای اخوا واړوئ نو اف ناٹ به زموږ سره د 40 انټو اف ای د دې برابر شي. دا ویلیو بیا تاسو په ایکویشن 2 کې ولګوئ. putting value of f naught in equation 2. equation 2 داسې و چې f naught plus f naught plus f e equal to 1230 millimeter. نو دلته د f naught په ځای تاسو 40 f e ولیکئ، دا به شي 40 f e 40 اف ای او پلس اف ای نو 41 اف ای بشي، او اف ای با زمون سره برابر شي دا 1230 ملي میټر. دا به ډیوایډ کو، دا 41 دلته په ضرب کې اخوا به په ډیویژن کې ولګي، نو 1230 به مونږه ډیوایډ کو په 41 باندې، نو دا به زموږ سره ایگزیکٹ 30 ملي میټر. بیا دا ویلیو د 30 د اف ای دا ویلیو په دې ایکویشن کې ولګوئ نو زموږ سبا د اف ناٹ دپاره ویلیو معلومه شي. putting f e equal to 30 millimeter in equation 2. equation 2 کې دا پټ کړئ نو f naught plus 30 millimeter دا زموږ سره د 1230 ملي میټر برابر دی، او f naught به زموږ سره برابر شي دا 30 ملي میټر اخوا واړوئ نو 1230 ملي میټر ماینس 30 ملي میټر. دې نه چې 30 لرې کړو نو دا به زموږ سره 1200 ملي میټر پاتې شي. نو د یو لینس فوکل لینث چې دی هغه 1200 او د بل فوکل لینث چې دی هغه 30 ملي میټر شو. یو دا شو، بل زموږ سره دا شو. نن دپاره دومره پوره ده، دا چپټر مکمل شو. انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به مونږه الکتروسټیټکس چپټر چې دی هغه به شروع کوو. تاسو ویډیوز لازما لایک کوئ، او که چینل تاسو نه یې سبسکرایب کړی
نو پښتو ټیوټر چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تھینکس الاٹ.